أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم له البنات ولكم البنون سورة طور 39 نمبر آیات پدې 39 نمبر آیات کې دا هغه مشرکانو بیا عقلی ذکر کیږي چې کوم د فرشتو عبادت کا او فرشتو ته وایي د الله تعالی لونه ویلي او دا مسله ثابتول چې دوی دا شرک د عقل هم خلاف دی او د نقل آسماني کتابونو هم خلاف نو الله تعالی فرمایي ام له البنات او اشتري د الله تعالی د لپاره لونه ولکم البنون او تاسو د لپاره بزامنی د عربو مشرکانو عادت دسي او دا غي رواج دسي و چې لونه به ډېری بدی شو دا به ژوندۍ خول دا ځان د لپاره یو زبردست عیب به ګڼو ځان له بنه خو خېدل زامن ته خوشاله دل لونه ته بنه خوشاله دل او بیا به داوا کوله چې الله تعالی زامن نشته لونه شته فرشتي به الله له ثابت ولي درته د بیوقتیا غ انتها د جو کم سي ځان له بده شي غ الله له ثابت دی نو دا څنګه عقل له څنګه د عقل تقاضا ده ان تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون دا آیت چې کوم دی نو د نبی عليه السلام د رسالت سره تعلق دی او زجر د هغه خلکو د پاره د نبی عليه السلام د رسالت نه منکر دي او د دې سره دا مسله ثابتول چې نبی عليه السلام څومره په اخلاص باندې لګیا دي بغیر سره دنیوي لالچ نه نو الله تعالی فرمای ام تسالوهم آیت غواړي د کافرانو نه اجرا مزدوري په خپل دعوت باندې دغه قران بیانول دي ته اجرت او پیسې اخلي او فهم من مغرم مثقلون دوی د تاوان د وجنه درانه شوی دي پیسې وسره نشته رسا دعوت سنسیتونه واوري جز بدی وجه معنی پیغمبرینه معنی مخالفات شوی دي نو ام کې دا استفهام انکاری دی یعنی د خبره نه ده ته په خپل دعوت باندې پیسې نه غواړي دوی تاوان کیږي نه خو اصل خبره دا ده چې کوم سره روانه ده چې دوی زدي خلک د زد د وجنه دین نه معنی چې زه پیغمبر نشم زمانه خاندان غنه ده نو بدی وجه به زنه معنی نو الله تعالی ام تسالهم ایت غواړي د خلکو نه اجر مزدوري په خپل دعوت باندې فهم من مغرم مثقلون دي تاوان د وجنه درانه شوی دي خبر نه اوري ام عندهم الغيب اشتري دوی د پاره غیب فهم یكتبون چې دوی لیکل دوی لیکي دا بل جواب دی دوی د باطل عقیده او د باطل سوال دا مضمون نور زګونو کوم ذکر شوی دی مشرکانو په داوا کوله چې اول قیامت بینه حساب کتاب نشته او کدا شي هم چې په دنیا کې زمونږ دومره اعزاز دی مالداری د شان شوکت دی وحدی دی پیسې دی نو معلومی کې دا چې مونږ الله تعالی باندې زمانه ډېر قدرمن خلک ولته امر الله راکی او چې کوم مسلمانان د دنیا کې غریبانان دي نو معلومی کې الله تعالی باندې حیثیت نشته البته حال خرابي نو دوی داوا کوله چې قیامت راشي نو بیا هم په دنیا کې څنګه حالات خري البته هم نشي خي ځکه الله تعالی باندې زمانه موږ قدرمن خلک نو کوم ایمان ارا نوړ نو بیا دنیا کې قدرمن ولته مقدرمن دې ځکه کې جواب ذکر کیږي چې دوی دا داوا کوي چې دنیا کې موږ خيو نو البته هم خيو آیا دوی د سر د غیب او علم ور سره دلته بخي فهم یكتبون دوی لیکي هغه لره کوم غیب او علم ور سره دغه لیکي نو د څه کو نه غیب او علم سره هم نشته او دغه لیکلي علم سره نسخه وسره هم نشته چې دا غیر معلوم کی چې مو سره الله تعالی د خیر معاملې وکي ام یریدون کیدن آیا دوی اراده لري او تدبیر جوړولو د نبی عليه السلام مسلمانانو خلاف تدبیر جوړای فالذین نحا کسان کفروا چې کافران دي هم المکیدون د دې خلاف بچل جوړیږي دغه خلکو د پاره زجر د تخویب د جکم د مسلمانانو د نبی عليه السلام خلاف منسوبي او مشورې لرلې د قتلولو د جلاوطن کولو د جل کولو مشورې منسوبې کولې الله تعالی دې لپاره یې ذکر کوي چې دغه منسوبې تاسو جوړوي نو یا لاره چې په دې باندې تاسو کافران شي او د کافران چې کوم دي د خلاف الله تعالی خې منسوبې جوړ کړي په ذریعہ کې همدغه څه وشو په بدر کې دوی ماته خورل خراب شو کم چل جوړ کړه باقي په خپل باندې گیر شو د سخت دبای سم خامخ شو دغه شان کې ټیم په ټیم باندې قاصاریانی بیماریانی او وبایي مرزونه ټیم په ټیم باندې راغلي دي د خلاف پوره تدبیر جوړ شوی دی ام لهم اله ایشتری دوی د لپاره خدایان ایشتری د کافرانو د لپاره اله خدای غیر الله بغیر د الله نه
چې دی ما الله به مني قرآن به نه مني د الله پیغمبر به نه مني نو دې لپاره خو بل خدای هم نشته دی. سبحان الله پاکی را الله تعالی د لپاره عما د هغې خبرونه یشرکون چې دوی شریکان کوي د الله سره. دوی چې کوم څه د الله سره شریکان کوي دغه نه الله تعالی د لپاره پاکی د الله تعالی سره دوی شریک نه دي. وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا او که دوی ویني یو ټوټه چې د اسمان د رب نه راوغورځېږي یقولو دی بوای سحاب مرکم دا ورېز د غبرګه ورېز راولې ده. دا د یو بل سوال جواب دی. نبی علیه السلام ته خبرداری ورکول. کافرانو به ویل چې موږ اله ایمان راوړو چې زموږ یو شرط دی هغه پوره شي او هغه شرط دا دی چې د اسمان د باندې د اسمان ټوټه راواچي کته او چې کله اسمان ټوټه بس مکه باندې ولګي موږ یې وینو دغه فرمایش زمنګ پورا شي نو بس بیا به موږ ومانو چې ته پیغمبري. نو نبی عليه السلام تعالی تعالی خبرداري ورکړي چې دا خلک کله اسمان نه به ټوټه راولېږي نو بیا دې نه مانی ځکه چې دوی اثر کې زدي خلک دي د تحقیقات والا خلک نه دي. دوی د سینې دي کې حق په طلب پسې لګېدلې د نظام مطمئن کوي چې کله اسمان ټوټه راولېږي نو ایمان برابري بلکې دوی زد نیولې د چې کم تمنا او کم سوال هم دوی کوي او جواب یې وشي او غرمانې پوره شي بیا هم ایمان نه راوړي. زدي خلک او زدي خلکو د پاره فرمایشونه پوره کول څه پیدا نشته نقصان یې ډېر د پیدا نشته. نو بده وجه باندې نبی عليه السلام د هدایت د چې د دوی د ارزوګانو د پوره کولو خواهش ملره چې دوی ارمانونه دي پوره شي یعنی دا به ایمان راوړي ځکه دا زدي خلک ایمان د سر نه راوړي. فذرهم پرې د دوی د دومره وازونو نصیحتونو دلایلو باوجود او دومره لوی کتاب دا اورېدلو باوجود چې دی بیا هم نصیحت قبول نه کړي نه پرېږده حتی تر هغې پورې یلاقو چې ملاقات وکړي یومهم الذي د خپلې هغې ورځې سره فیه یصعقون چې په هغې کې به بېهوشه شي. عام مفسرین لیکلي دی نه مراد قیامت دی. قیامت پورې ته صبر وکړه چې قیامت کې دوی بېهوشه شي د هغې د سختۍ د وجه نه او قیامت بخپل سترګې باندې ویني د خپل اعمالو جزا ته میلاو شي بس سترګې به وغړېږي هغه ټینګې به دې اقرار وکړي وسې نه کړي. او ځینې علماوو رایې دا ده چې یومهم الذین مراد دنیوي عذاب ته اشاره ده چې فذرهم پرې د دوی حتی تر هغې پورې یلاقو چې ملاقات وکړي یومهم الذي د خپلې هغې ورځې سره فیه یصعقون چې به هغې به بېهوش شي د عذاب د وجه نه او دغه عذابونه به دوی باندې په بدر کې په احد کې مختلفو جنګونو کې هم رال نازل شوي. یوم هغه ورځ لا یغني چې په کار برانه شي عنهم دوی دپاره کیدهم چلونه د دوی شیئا د هېڅ شي ولا هم ینصرون نه به دوی سره امداد وشي. وان للذین ظلموا او یقینا خامخا د هغه خلکو دپاره چې ظالمان دي عذاب دی ورله دون ذلک مخکې د دې عذاب نه دنیاوي عذاب نه مخکې د هغوی دپاره دون ذلک مخکې د قیامت نه قیامت والا عذاب نه د قیامت والا عذاب نه مخکې دنیاوي عذاب د دوی دپاره شته. ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهېږي نه او دغه عذابونه کله د قاصارې په صورت کې کله به جنګونو کې ګېرېدل او مړه کېدلو په صورت کې دوی ته میلاو شوي دي. واصبر ته صبر کوه ای پیغمبره لحکم ربک حکم در خپل فانک باعیننا یقینا ته زموږ په نگرانۍ کې دا مضمون تسلی د نبی علیه السلام دپاره او تلقین ورکول به صبر باندې چې ته په دې خبره باندې چې کله دوی د دین مخالفت کوي د شریعت مخالفت کوي نو ته د عذاب غوښتلو باندې جلدي مه کوه چې الله تعالی عذاب پرې راوله چې د مسلمانان پرې خوشحاله شي د هغوی تسلي وشي او موږ ته دې مخه خالي شي نه داسې مه کوه بلکې صبر کوه حکم در خپل ته او که ته د دې خبرې نه یېرېږې چې که دوی کافرانو ته مهلت میلاو شي او د هغې نه وروسته به دوی زموږ خلاف خطرناکې منصبې به وکړي نو داسې هم نشي کولی. فانک باعیننا یقینا د زموږ په نګرانۍ کې یعنی زمون په نظر کې زمون په حفاظت کې وسبح او تسبیح بیانوه بحمد ربک سره د حمد در خپل حين تقوم په هغه وخت چې را پاسېږي ته نو دې ځکه کې د غم خطا کولو دپاره او د ژوند اصلي مقصد پېژندلو دپاره حمد دار چې انسان تسبیح او حمد مستقل شروع کړي هر ټایم یې وایي دا انسان د ژوند مقصد هم دی او دا د ټولو مصیبتونو نه بچ کېدلو دپاره یا مستقل ذریعہ هم ده. نو الله تعالی فرمایي چې وسبح تسبیح بیانوه بحمد ربک سره د حمد د رب خپل حین په هغه وخت کې تقومو چې ته راپاسې د سن راپاسې. د ځینو مفسرینو رایې دا ده چې تقومو ته راپاسېږي مانځه ته د خوب نه کله راپاسېږي نو د تسبیح بیانوه
او حمد بیانوا دغه مضمون تایید اشارتن صد احادیث النور حدیثونه هم کیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپې رايخ او داسې اذکار وکړي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او داغې نه بعد دعا وغواړي نو دعا به قبول شي که موږ وکړو نو موږ به یقیني قبول شي دغه اشاراتونه معلومیږي چې دا د خوب نه پاسېدل د مراد ذکر د خوب نه پاسېږي نو تسبیح او حمد وایا دغه نه علاوه کړه سره د خوب نه پاسېږي د خوب نه پاسېدل خپل مسنون اذکار دي هغه اذکار ته په اشاره د جګه اذکار کوه دا به یو راي ده د مصرینو بل ډله دا د جاغي وای چې د قوم نه مراد د مجلس نه پاتېدل ته مراد دي چې کله د مجلس نه پاسېږي مجلس پوره شي محفل پوره شي نو مدغه ټینګ د الله تعالی حمد او تسبیح وایا نو بیا به اشاره هغه دعاګانو د چکم د مجلس نه پاسېدل لپاره دعاګانې دي احادیثو کې فضایل لغری د ذکر تاسو مجلس نه پاسېږي دغه دعا وای نو کوم خطاګان چې په مجلس کې د نشوي غبط الله تعالی معاف کی کوم خي خبرم چې کلی باغ الله تعالی مهر ولګي قبول بدل کی نو دغه د مجلس نه پاسېدل مسنون اذکار ته په اشاره ده ومن الليل او په بعضی حصہ د شپې کې فسبحوا د الله تسبیح بیانوا وادبار النجوم او د پرې ورسره پرې وتلو د ستورو نه ستوري کله پرې وځي ادبار شا کول ته وایي ستوري شا کې یعنی پرې وځي د باغ ټکی هم ته تسبیح بیانوا نو من الليل د شپې په بعضی حصے نه مراد دار ماقام او مسبوطان مست مراد شو د شپې په حصہ کې نو چې کله پرې وځي شپه شروع شي اول به ماقام بیا به مسبوطان شي او د ادبار النجوم کې در سحر مستنه مراد د چې کله ستوري پریوزي سبا راوخیږي نو بیا د تسبیح بیانونه سحر مستنه مراد او دا هم ممکن د منځونو سره مسنون اذکار دي نه هم مراد دي